أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح. تلاوت کا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہم پدے خلق باندے نبأ نوح قصہ دا حضرت نوح علیہ السلام، احوال دا حضرت نوح علیہ السلام. اذ قال لقومه هاغ وقت چی اویل نوح علیہ السلام خپل قوم تا، یا قوم اے قوم زما، ان کان کبر علیکم مقامی، کچرتا گران وی کچرتا درون وی پتا سباندے اغا اسیدل زما، سکونت زما، و تذکیری او نصیحت زما، بی آیات اللہ پا آیاتن دا اللہ، فعلی اللہ توکلتو نپس خاص پا اللہ باندے ما بروسکڑی دا توکل کڑی دے. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ پس راغن کئی محکم کئی امرکم اغم معاملخ پلا، یعنی تدبیر زما پا خلاف، وشرکاءکم او راجم کئی راغن کئی شریکان خپل، ثم لا یکن امرکم علیکم غمتن او بیادی نوی اغم معامل ستاسو تدبیر ستاسو پتاسو باندے پٹ، ثم قضو الی او بیا پیسلو کئی تاسو زما پا حق لا زما پا بارکی، ولا تنظرون او مہلت مرا کوئی تاسو ماتا. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پس کجرد تاسو مخواڑولو، فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ پس نغواڑم ستاسونا سوال نکوم ستاسونا من اجرن دس بدلی دس مزدوری، ان اجری الا علی اللہ ند بدل زما مگر دب اللہ باندے، وَأُمِرْتُ او حکم کڑلے شوے دے ماتا ان اکون من المسلمین چیزد شمد مسلمانانونا. فَكَذَّبُوهُ پس دوی تکذیب کو دروغ نسبت کو نوح علیہ السلام تا. فَنَجَّيْنَاهُ پس من نجات ورکو حضرت نوح علیہ السلام تا، وَمَن مَّعَهُ او سوک چی دد سرو، فی الفلک پکشتی کے، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَا او من وگرزول دوی لرا نائبان خلیفگان پزمکا، وَأَغْرَقْنَا او غرق للو منگا الذین کذبوا بآیاتنا ہاغ کسان چی دروغ گنلیو زمنگی آیاتن لرا. فانظر پس اگورا کیف کان عاقبت المنذرین چی سرنگ شو انجام دہاغ کسانو چی یرولی شویو. ثم بعثنا من بعده رسلا بیا ولیگل منگا ورست د نوح علیہ السلام نا رسولان لرا، الى قومهم اغی قومن د دویتا، فجاؤوهم بالبینات پس راغلل دا پیغمبران دے خلقتا دے قومنتا، بالبینات بواضح موجزو سرا، فما کانو لیؤمنو پس نو دغ خلق چی دوی ایمان راوڑے وے، بما پہاغسا کذبو بیہی چی دوی تکذیب کڑیو دہغی من قبل مخکی. كذلك نتبع على قلوب المعتدين هم دقرنگ من مہر وخو پزڑونو دہاغ کسانو چی دحد تجاوز کوی. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون
بیا ولېږلو موږ وروستو د دوینا حضرت موسی علیه السلام او حضرت هارون علیه السلام لرا الی فرعون و ملئه فرعون تا او سردارانو قوم د هغه تا بآیاتنا باغ واضح معجزو خپلو سرا فاستکبروا پس دوی تکبر وکړو دوی ځان غټ وګڼلو وکانو قوما مجرمین او دا قوم مجرمان جرائم پیشا فلما جاءهم الحق من عندنا پس هر کله چراغ دوی ته حق زمونږ د طرفنا قالوا نویل دوی ان هذا لسحر مبین بیشک دے دا جادو ښکارا قال موسى ویل حضرت موسی علیہ السلام اتقولون للحق آیات سوائے پباب دا حق کی پبار دا حق کی لما جاءهم ہر کل چراغ تاستا السحر هذا چدا جادو دے چدا سحر دے ولا يفلح الساحرون او نشی کامیاب کېدل جادوگران قالوا ویل دوی اجئتنا لتلفتنا ایا راغلیت منگتا لتلفتنا چواڑوی منگ لرا عما دهاغسنا وجدنا علیه آباءنا چه من مندلی دی پا حقی باندی خپل پلاران یعنی مشران وتکون لکم الکبریاء فی الارض او شیستاسو د دوارو د بارا حق مشری بادشاہی فی الارض پزمک کی دیزمک د مصر کی وما نحن لكما بمؤمنين او نیو منگا ستاسو دوارو باندی ایمان روڑن کی وقال فرعون ائتوني ویل فرعون چراولی ماتا بكل ساحر علیم ہر ماہر جادوگر ہر جادوگر پوہا فلما جاء السحرة پس ہر کل چراغ للجادوگران قال لهم موسى نویل دویت حضرت موسیٰ علیہ السلام القو اغرزوی تاسو پیش کئی تاسو ما حغس انتم ملقون چی تاسو حغیل رب پیش کون کیے غرزون کیے فلما القوا پس هر کله چې وګرځول دوی خپل رسۍ لرګي وغیره څه چې راوړي قال موسی نویل موسی علیه السلام ما جئتم به السحر هر هغه څیز چې تاسو راتلل کړي په هغې سره دی دا جادو ان الله سیبطله بشک الله تعالی زرد چی باطل بکی دی لرا زرد چی بیکار بکی دی جادو لرا ان اللہ لا يصلح عمل المفسدین بیشک اللہ تعالی نسموی تقویت نور کوي عمل د فساد کوونکو تا ويحق الله الحق او ثابتوي یا ظاهروي الله تعالی حق لرا بکلماته پکلمو خپل سرا یعنی پاغه حکم او پاغه قدرت خپل سرا ولو کرہ المجرمون اگر چې بدګنی دی لره مجرمان خلق